منګ او تاسو ته خو چې څوک وایي مدرسې دپاره راغلی ما چنده راکړه، نو زما عزتمندو بیا راته چنده خور وایي، زپخور راته وایي، پیغورونه راته کوي، پیغورونه راته دا مولا چنده غواړي، دا د چاندو والا دی، دا سوالګری دی، دا خیرات خور دی، دا پردي خیراتونو ته ناست دی، دا پردو چاندو ته ناست دی، دا پردو وظیفو ته ناست دی. او زه وظیفه خور مولا یم، او زه چاندې والا یم، او خو ما په دې چاندو باندې تاله څه درکړي، ما ستا منبر آباد وساتو، جومات مې دې آباد وساتو، خانقاه مې دې آباد وساتله، د لا اله الا الله اواز مې ښکاره ساتلی دی، په جومات کې د الله اکبر صدا ده، ستا په کور کې د سبحان الله آواز دی، ستا په کور کې د بسم الله آواز دی، د لا اله الا الله نغمه ده. دا د دغې وظیفو برکت دی، دا د دغې وظیفو برکت دی. زما د مدرسې طالب چې ستا د دروازې مخې ته ودرېږي آواز کوي، زیپه راوړی خدای م وبخئ، دا 15 وخت 3 وخت 4 وخت آواز چې کېږي، دا زما د مدرسې طالب دی ستا په دروازه باندې. زه خو وایم چې زه مدرسې لپاره چانده غواړم، زه خو وایم چې د الله د دین د طالب دپاره، د قرآن د طالب دپاره، د الله د دین دپاره زه وظیفه غوښتونکی یم. خو ما ستا وظیفه خوړلې ده، نو تاله مې قرآن خوانه درکړی، تاله مې زما عزتمندو اذان کوونکی درکړی، تاله مې په روژه کې ختم کولو والو دپاره قاري درکړی، تاله مې د درس دپاره مدرس درکړی دی، تاله مې نکاح خوان درکړی دی. ما ته بدل کې څه میلاو دي؟ ما ته په بدل کې د یتیمانانو چغې میلاو دي، ما ته د بوډۍ مور اوښکې میلاو دي، ما ته د بوډا پلار په سترګو کې اوښکې میلاو شوې، ما ته د یو تورسري بیبي د سر شکېدلې لوپټه میلاو شوې ده، ما ته د هغه ماشومانو میندو د هغه ماشومانو چغې میلاو دي چې د مور په خېټه کې ناتمام بچی دی، او زما عزتمندو د هغې پلار چا په ګولو غلبېل کړی دی، چا په بارودو الوزولی دی، هغه بچی چې دا دنیا ته راغلی نه دی، مخکې د دې نه چې پیدا شي خلک ورله نوم کېږي، نوم به د پیدایش په 20 ورځ باندې ږدي، خو د یتیم نوم پې په 1 ورځ د پلار لګېدلی چې پلار یې دی، نوم به د هغه هله کېښودلی شي چې پیدا شي او 9 ورځې شي، نو څوک به ورله نوم کېږي، خو لا پوره تمام نه دی، لا اجرې پوره شوی نه دی چې نوم ورته د یتیم ایښودلی شوی دی. زما عزتمندو هغه بیبي چې هغې لا د خاوند پوره دیدار نه دی کړی، هغه خاوند چا په ګولو غلبېل کړو. لاړ شئ نن هم د علماو کورونه ولټوئ، داسې علما شته چې د هغوی بیبیانې په خپلو کورونو کې په شان د کونډو زندګي تېروي، د ژوندي خاوندانو کونډې بیبیانې دي، د ژوندي خاوندانو. لاړ شئ د هغه سپین ږیري بوډا پلار نه تپوس وکړه چې د هغه زوی د یو مدرسې مدرس دی، نن زما عزتمندو هغه ورک دی، او هغه پلار په سرو سترګو جاړي، هغه مور د روژهماتي په ټیم کې د هغه د خولې نه د علق نه لوړۍ نه تېرېږي. زما او ستا په کور کې به نن هم الواګانې وي. پر عزتمندو مسلمانانو لاړ شئ تاسو تپوس وکئ، ډېرې میندې داسې دي، ډېرې د علماو میندې داسې دي چې د هغوی په علق کې نن زما عزتمندو ما ته کړې روټۍ نه تېرېږي. نن به د دې بچو په کورونو کې الوام پخ شوي، غوښې به هم پخ شوي، وریجې به هم پخ شوي، سیرې به هم وي، ستاسو به د دې بچو په سر باندې سیره سیکئ، د دې په غېږ کې به مور سیرا شي. خو لاړ شئ هغه د پټکي خاوند نه تپوس وکړه، نن د پټکي خاوند ستا بچي د پټکۍ په سر کړو. خو داسې خلک شته چې د دې پټکي والا نه د مور نه د پټکي بچی واخېسته، هغوی ته زما عزتمندو په قبر باندې سیره خوره کړله، ستا بچی به په غاړه سیره خورې، د هغه د بچي په قبر سیره خوره شوله. ستا بچی چې کور ته دننه شي مور به ترې غېږ تاو کړي، او د هغه بچي چې کور ته دننه کېده په پردي کټ کې خلکو دننه کړو، د هغه مور په ځان نه پوهېدله، ځمکه او اسمان ته یو، هغه مور چې سر شوټو، هغه مور چې ګرېوان شلو، هغه مور چې مخ په سپېړې واښو، هغه ښځې چې زما عزتمند را پرېوتله، هغه ماشومې بچی چې چغې والې، تاسو او موږ به د دې خپلو ماشومانو چې کور ته دننه کېږي خوشحالي به اینو. لاړ شئ چېرته د مسجد د ملا دغه بېوسه مور ته مه ګوره، ستا دا بچی چې ته کور ته دننه شې ستا د خپو نه به غېږ تاو کړي. لاړ شه د مسجد د ملا د هغه بچي تپوس وکړه چې د هغه پلار چا په ګولو غلبېل کړی، چې کله د کور دروازه وټکېږي هغه څه وایي چې زما کور ته غل راغلی، ډاکو راغلی، څه وکړه. ستا بچی چې ستا ترخ ته ور دننه شي دغه وخت کې لږ سوچ وکړه چې د مسجد د امام بچی به د چا ترخ ته ور دننه کېږي. ستا بچی چې ستا د ترخ په جیب کې لاس ور دننه کړي دغه وخت کې سوچ وکړه چې د مدرسې د یو استاد یتیم بچی به د چا جیب ته لاس ور دننه کړي. ستا بچی چې ستا په خېټه باندې کېني دغه وخت کې سوچ وکړه چې د مدرسې د استاد یتیم بچی به د چا په خېټه ناست دی. اے مسلمانانو ورونو، دا دین چې آباد دی دا په ډېرو قربانو باندې آباد دی، او دا اوسنۍ خبره نه ده،
صلی تعالی وړاندې د دې مدرسې لومړی استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کله مې رسول الله خلکو په کان ویشتلی، کله مې رسول الله ته خلکو په مخ لارې توکلې، حضرت فاطمه به جړېدلې، اے رسول الله ته وایي ستا لور ته طلاق، ستا لور ته طلاق، ستا لور ته طلاق. هغه پلار چې هغه ته دا پته لګېدلې چې زما لور ته طلاق میلاو شو په څه جرم باندې، څه خطا ده، څه غلطي کړې وه، څه ګناه یې کړې وه، صرف دا خطا او غلطي وه چې پلار یې خلکو ته ویلې ای خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحون، ای خلکو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ.